چې دا حکومت له مې ووټ ورکړی دی بچو مې ول هم ورکړی دی ټولو په نره باندې په نره اوس چې ول ورکوو چې په بې غیرتوب به یې ول ورکوو نو موږ بچو لنډ ګزونه جوړ یم لکه ما ډاکټر پیسې د ډاکټر لاړ شم پیسې راته نشته ډاکټر له لاړ شم به دا ووایم چې مکمل طور چې کوم دی نو دا حکومت ناکامه دی دوی له پکار دی چې دوی فوري طور د عوامو د خاطره چې کوم دی نو دوی فورا د خپلو عهدو نه استعفاګانې ورکړي او مطلب دا دی په خپل ځای باندې نور داسې حکمرانان نه ولي السلام علیکم خوږو او ډیرو عزتمندو کتونکو ستاسو ورور شهاب خان تاسو ته په یو نوي پروګرام کې هرکلی وایي قدرمنو کتونکو دا وختي د بریکوټ په بازار کې موجود یو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د مختلفو پروګرامونو سلسله شروع کړې ده چې په هغې کې مونږ په مختلف کلو کې د مختلفو خلکو سره د دې نن سبا چې کوم حالات روان دي کومه مهنګایي روانه ده په دغه حواله د خلکو سره خبرې اترې کوو چون کې بریکوټ چې دی دا د موساخیلو او اباخیلو د دغه خلکو یو زړه دی یو د دې علاقې چې دی یو وړوکی ښار دی نو دې ته د هر ځای نه مختلف خلک راځي چې په هغې کې تاجر برادرۍ والا دي د دې نه علاوه نور چې کوم بزنس والا خلک دی نو مونږ به نن بریکوټ په دغه بازار کې د دغه خلکو سره خبرې اترې کوو چې آیا دوی موجوده حکومت ته پس نظر ګوري او موجوده چې کوم حالات روان دي او دا کومه مهنګایي روانه ده دې ته پس نظر ګوري زموږ سره اوسئ بابا دا راته ووایه چې موجوده حکومت ته پس نظر موجوده حکومت له مې ووټ ورکړی دی بچو مې ول هم ورکړی دی ټولو په نره باندې په نره اوس چې ول ورکوو چې په بې غیرتوب به یې ول ورکوو نو په بې غیرتوب چې ډېر بې غیرته یې ول ورکړي بیا پس نظر ته ټول غله نه دي د زاړه هم غله ده اوس چې کوم راغلي هغه د ټولو نه غله وختل زما دا یقین دی زه خو له ګزاره کوم خدای له رزق راکوي خو زه هم نهر به پکې هم ډېر پراته وي خو څوک حل نه د غیرت نه او دغه نه څوک حل نه وي یاره بس دغه حالات د خلکو د مخې تاسو غونډار صحیح نه په خپله باندې بس هر سړی وروره پریشانه دی په ټینشنونو کې دی غمونه یې دي یاره ګراني خو ډېره زیاته ده یاره هر شی ګران دی مزدوریان ختم شوي کارونه چې دی هغه هم ختم کړه پوه شوې نو د دې دپاره چې دغه پکار دی که نه او دغه هم نشته د مزدوریان ختم شوي او هر شی چې دی چیني ګرانه شوه اوړه ګران شو پوه شوې موږ د ورځې 200 روپۍ ګټو نه 600 روپۍ د جیبه لګو دوکانداران نسیه هم نه راکوي چې سودا نسیه راکړي زموږ کور ته یوځو که نه پیسې مسې دا راته ووایه که نه چې دا ریړۍ د څومره وخت نه چلې او په دې ریړۍ کې 100 روپۍ ورکوي د 14 کالو به یم چې ګاډۍ ته راوتم دې ریړۍ ته راوتم او دغه ګاډۍ چلو نور روزګار شته نه چې وکړو نور ماشومانان پلان نه پاتې شوي که نه نو دغه مزدوري کو سکول موږ نه دی ویلی بل څه موږ دي ویلي پوه شو دا خو ښه دی خو زه غریب سړي دپاره ښه نه دی نو حکومت ته به زه به دې نظر وګورم چې حکومت دا کومه مهنګایي چې را روان ده ډېره زیاته لکه که د وړو ته ګورې غوړو ته ګورې چینو ته ګورې بل طرف ته بېروزګاري ډېره زیاته ده خو به دې کې به زیاته غلطیانې زموږ د مالدارو خلکو دي هغه داسې چې به دې کې ټول داسې کرپټ خلک راغلی چې عمران خان ته به دې کې خس ګناه نشته که فرض کړه عمران خان څنګه پالیسیانې د دې سره د نور خلک ولاړ وی نو پاکستان په دنیا کې ډېر زیات زر په ښه ملکونو کې شمار شوی او ډېر زیات تیز به تللی خو زموږ چونکې بدقسمتي دا ده چې عمران خان عجز یوازې دی هغه چې څه کار کوي لاندې چې ورسره کم خلک ولاړ دي هغه ډېر زیات لکه موږ به ته ووایو چې کرپټ خلک دی په عمران خان کاروبار په لیول باندې ډېر زیات هغه نه پوهېږي هغه چې کم سیاست کوي هغه دې خلکو د ښې لپاره سیاست کوي خو هغه سره کم خلک چې دغه کرپټ دي که ته وړو ته ګورې هغه جس که د وړو پسې راولي جو خلک پسې غوړي ګران کړي که ته غوړو ته ګورې هغه چې د وړو پسې راولي جو خلک پسې بل یو داسې چیني ګران کړي بلکې هغه به دې پسې راولي جو خلک غیب کېږي نه بیا حکومت ته خو زه په دې نظر ګورم چې مکمل طور ناکامه دی ځکه چې دا کم
کمرتوړ مهنګایي ده د عوامو ملای ماته کړه دغسې د بېروزګارۍ غټ زور دی د بجلی بلونو ته چې ته وګورې په تېرو حکومتونو کې د 500 نه د 600 روپو نه سیوا د بجلی بل په چا پسې نو راغلی اوس چې د غریبو نه غریب سړی ته ګورې لکه مطلب دا دی د ګاډۍ مزدور کار به واخلي یا چې کم دی یو دیاړي مار به واخلي چې دیاړي 500 روپۍ ده یا یو ګاډۍ والا دی هغه په جړه باندې چې کم دی نو د 300 نه د 400 روپو نه سیوا مدن نشي کولی او دلته چې د بجلی بل ته وګورې نو چې د کمزورو نه کمزوری سړی دی نو په هغه پسې د 5000 نه او د 6000 روپو نه د بجلی بل کم نه راځي نو زه به دا ووایم چې مکمل طور چې کم دی نو دا حکومت ناکامه دی دوله پکار دی چې دوی فوري طور د عوامو د خاطره چې کم دی نو دوی فورا د خپلو عهدو نه استعفاګانې ورکړي او مطلب دا دی په خپل ځای باندې نور داسې حکمرانان نه ولي چې هغه د دې عوامو خدمت وکړي نو مسلې خو دونه دي چې زه تا ته ووایم نو د شمارولو نه دي که په اولني فرصت باندې ته وګورې چې د بیرکوټ دا بازار به واخلو چې د نن نه 15 کاله مخکې د بیرکوټ بازار چې کم دی نو یو قهر پرې راغی د تجاوزاتو په شکل کې د خلکو نه روغ روغ دوکانونه واغستل چې په هغې کې زموږ نه څه دوکانداران هغو ته هټ اټیک وشو کشور حجام ته سید نواب پروټو والا ته چې هغو ته هټ اټیک وشو او د دې وجې نه هغو غریبانان وفات شول د دنیا نه لاړل 15 کاله وشو نه هغه سړک جوړ شو دا کم سړک چې جوړ شو نو دا هم لکه زه وایم چېرې دې ته زه سړک نشم ویلی ځکه چې کوم ځایونه د خلکو نه واغستی شول په کار دا چې د هغه ځای پورې سړکونه جوړ شوی خو بیا هم په دې هم شکر دی الحمدلله چې الله پاک لا دونه رحم کړی دی چې 25 فوټ سړک یې وله جوړ کړی دی خو زه په د افسوس سره دا خبره کومه چې د بازار دا مسله نن په تېر کال کې چې کم دی نو سړک جوړ شوی دی او دواړه طرف ته شولډرې دغسې ورانې پرتې دي که شولډرو ته ته وګورې د ثابت تحصیلي بریکوټ شولډرې شوي سړک شولډرې او د بازار شولډرې ورانې پرتې دي دغسې که تو د بجلی ستنو ته وګورې داسې که تو د ټلیفون ستنو ته وګورې داسې که تو د ټرافیک نظام ته وګورې نو مسلې دونه دي چیرې لکه مطلب دا دی چې په هغې زه اوس تا ته تقریر کوم نو کم از کم 1 غنټه په هغې لګي څنګه چې تاسو زمونږ نننی پروګرام وکتو مونږ به انشاءالله کوشش کوو چې د تحصیل بریکوټ هر علاقې ته هر کلي ته ځان ورسوو د خلکو چې کمې ستونزې کمې مسلې مسایل خلکو ته چې څه د چا په زړه انشاءالله د چا په لاس کې چې کارونه دي کم چې د وخت د چارواکي دي چې هغوی ته مونږ دغه مسلې مسایل راوړو په دې خپل سکرین ورته کیږي او انشاءالله تمه به لرو چې هغوی په دې مسلو په دې کارونو په دې ستونزو باندې خامخا کوشش وکړي د دې د حل کولو یقینا چې دا به زموږ دپاره او بلکې د ټول قام دپاره د پیدې خبرې یو بل خپرونې پورې خپل ورور شهاب خان له اجازت ورکوي لوی الله پامان हमारी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें